حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت ہے، فرمائی كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 6 نفر، منگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر شپک کسان وو. وقال المشركون للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین اوی اطرد هؤلاء، دا کسان ځان نه دفع لري کا، لا یجترئون علینا، چې دی زمون په مقابله کې تاسو څخه زړه ور نه راځي، یعنی چې موږ سره کینو دی نی. وكنت انا وابن مسعود ورجل من حذيل وبلال ورجلان لست اسميهما. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په شپږو کسانو کې یو زوما، یو عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ورجل من حذیل، او یو د بنو حذیل قبیلی سړیو، و بلال، او یو بلال رضی اللہ عنہ، ورجلان لست اسمیهما، او یو دو کسان نور چې دا غي نوم زه نه اخلم. فوقع في نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شاء الله ان يقع. رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې دا خبره پرې وته، فحدث نفسه، نو ځان سره تصور کولو، یعنی د دې خبرې چې دا خلک د ځان نه لرې کم، نو کېدای شي چې دا مشرکون راشي او دا غټ سرداران دي دا مسلمانان شي، نو بیا به چې دوی مسلمانان شي د دوی د وجې به ډېر خلک په اسلام کې داخل شي. دا خیال یې په زړه کې رالو. فانزل الله تعالی، نو الله جل جلاله دا آیت نازل کو، ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. معنی دا دا چې ته مه لرې کو، مه دفع کوه، مه رټه هغه کسان یدعون ربهم بالغداة والعشی چې هغوی سحر او ماښام خپل پروردګار راغواړي، او یریدون وجهه، او داغه خالص داغه رضای مقصود ده، بل یو مقصد نه ده. رواه مسلم، دا د مسلم شریف روایت ده. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت ده، فرمایي چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شپږ کسان مشرکین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې دا کسان د ځان نه لرې کا، چې دی زړور زمون خلاف تا څخه نه راځي، نه چې مونږ یو بیا دی نه راځي. او حضرت سعد رضی اللہ عنہ وایي چې دغه شپږو کسانو کې یو زوما، یو عبدالله ابن مسعود، یو بل سړی د حذیل، او یو بلال، او دو کسان نور چې د هغوی نوم زه نه اخلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې یو خبره پرېوته او سوچ یې کولو چې که دغسې وشي چې دا کسانو ته زه دعوت ورکړم او دا مسلمانان شي، خیالات او تصورات راتلل، نو الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کو، ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، چې په دې آیت کریمه کې الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کو چې خیال کو چې دا خلک د ځان نه لرې نه کړي، دا هغه کسان دي چې سحر او ماښام خپل رب راغواړي، یعنی د هغه په عبادت کې او د هغه په یاد کې او په ذکر کې او د هغه نه په دعاګانو کې مشغول وي، او د دې مقصد صرف او صرف د الله رضا ده. دې حدیث مبارک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو هغه حالت ذکر شوی دی، او د صحابو عموما حالت دا چې هغوی فقراو، ډېر کم کسان داسې وو چې هغوی سره مال و، هغوی حالت داسې و چې مالدارو خلکو اغنیاو به ځان سره دی نه برداشت کول. نو مشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، او د دوی وینا دا وه چې که دا خلک ته د ځان نه لرې که مونږ دا سره کینو نو مونږ به ایمان راوړو، مطلب یې دا چې مونږ مسلمانان شو چې دا خلک دا سره نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې حیرس و چې دغه خلک مسلمانان شي، د ایمان قبول کړي، او چونکې د هغوی منصب دا د نبوت او چې څومره د الله پیغام خلکو ته ورسیږي نو دی کې خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غوښتل، نو زړه کې دا راغله که دا خلک پاسي او دا مشرکین راشي، نو دې کې چې یو کس مسلمان شي
نو د دې په وجه به ډېر کسان په اسلام کې داخل شي، ځکه چې د یو سردار سره د هغه قبیله وه نو ډېر خلک به مسلمانان شي. نو الله جل جلاله چې هغه علیم بذات الصدور دی او د هر چا د زړه د راز نه هغه واقف دی، هغه ته پته ده چې د انسان په زړه کې کوم خیالات او تصورات تېرېږي. نو د دې دپاره نفس الامر کې او په خارج کې پیغمبر علیه السلام لا کوشش نو کړی، هغه صحابه کرام یې لرې کړي نو، لیکن د هغې نه مخکې الله پاک وحي نازله کړه. قرآن کریم کې دا آیت شکرالو ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ته مشړه هغه کسان چې څوک سهار او ماښام الله جل جلاله راغواړي او د هغې مقصد د الله رضا. دې نه دا معلومه شوه چې الله جل جلاله ته کثرت د عمل یا کثرت د خلکو د نفرو د افرادو دا نه دی مطلوب، او خدای پاک په ډېروالي نه راضي کېږي. الله جل جلاله ته د قلت سره حقیقت هغه خوښ دی، او هغه دا چې یو کس وي او صحیح معنو کې د الله بنده وي، دغه یو کس په سلو کسانو باندې نه په زرو او د هغې نه په زیاتو کسانو باندې دروند دی. حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت به یو کس راوستی شي، ابو هریره رضی الله عنه راوي دی، او دی به په تله د میزان کې واچولی شي او د ده وزن به الله جل شانه څخه په تله کې د ماشي د وزر برابر هم ني، عند الله جناح بعوضة، د ده وزن به د ماشي د وزن عمر ني. د الله جل شانه سره د بدن د غټوالي، د ډېر مال، د ډېر نفر او افرادو د هغې قیمت او اهمیت نشته. اهمیت الله جل شانه سره د حقایقو دی. یو کس دی هغه په الله باندې ګران دی. دویم دا پته ولګېده چې د منصب او د سیادت او د ریاست قدر هم الله سره نشته دی. د هغه په مقابله کې هغه سړی چې هیڅ منصب ورسره نشته، هیڅ مشري د هغه په لاس کې نه ده، هغه الله جل شانه ته ګران دی چې په هغه کې ایمان وي او تقوا وي، او چې کوچا کې دانی نو که هغه ډېر اعلی منصب باندې فایش نو الله جل شانه سره د هغې هیڅ قدر او اهمیت نشته. درېیمه دا معلومه شوه چې الله پاک سره قدر د مال نشته، د دنیا نشته. نو که یو سړي سره مال ډېر زیات وي، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فقیر صحابي دی، خو حضرات اهل علم وی چې د ټولو صحابه او علم شپږو کسانو ته راغونډ شوی، او د شپږو کسانو علم خلاصه او کوچ او نچوړ دوه کسان دي، علي و ابن مسعود، یو حضرت علي رضی الله عنه دی، یو عبدالله ابن مسعود. لیکن سره د دې چې د بدن نم دی کمزوری و، ونه یې ټیټه وه، پنډه یې نری وي، معلوم ورسره نو، او الله پاک سره او د الله پیغمبر سره یې دومره قدر دی، نو الله جل شانه سره د مالو قدر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خواهش چې په زړه کې کوم خیال راپورته شوی هغه د دوی د مال له وجې نه او د منصب د وجې نه نو، د هغې خو دا مراد و چې دا خلک مسلمانان شي او خیر دا غوښتو چې د اسلام ته داخل شي. او الله جل شانه خپل بېنیازي په دې وحي کې ذکر کړه، او هغې مطلب دا چې زما دې خلکو ته هیڅ ضرورت نشته. که چېرې ټول خلک د دنیا انس او جن، حدیث مبارک کې راځي، پیریان او بني آدم ټول دا جمع شي د یو مشرک کافر په زړه په شان د هغوی زړونه شي، یعنې دی ټول د الله نافرمانه شي، والعیاذ بالله، نو د الله په خدایۍ کې کمی نه راځي. او که ټول خلق او انس او جن، پیریان او بني آدم دا ټول دا د یو تقوادار سړي د زړه په شان د دوی زړونه شي، نو د الله په خدایۍ کې زیاتې نه راځي. هغه وخت معبود چې څوک نو، او هغه وخت معبود دی چې خلق پیدا شو، او هغه وخت معبود دی چې څوک د هغه بندګي کوي، او هغه وخت معبود دی حقیقي چې څوک د هغه بندګي نه کوي. د هغه په خدایۍ کې ذره نقص او فرق نه راځي. نو الله جل شانه خو غني دی، دې نه د الله پاک غنا او استغنا معلومیږي، او هغه دا چې د دې خلکو ما سره اهمیت نشته، که دا نه مسلمانېږي نه دي کېږي. نو د بنده په اسلام راړو کې الله جل شانه باندې احسان نشته، خپل ځان ته فایده ده. د بنده په تقوا اختیارولو کې الله پاک سره احسان نشته، فایده د ذات ته رسي. د بنده په موز او د سکولو کې په الله پاک باندې څه مزدوري نه کېږي، احسان یې پرې نشته چې خدای سره ښه کوي، دی د خپل ځان سره ښه کوي، بندګي د الله کوي، یادی الله، خو د ښه کول ځان سره دی. بل دې آیت کریمه نه معلومه شوه چې د دې صفت ذکر شوی دی چې دوی به ځان نه لرې کوي، او هغه صفت یې څه دی؟ الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی،
چې دی سحر او ماښام الله را بلی، الله 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 لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله، د الله ذکر کوي، مسکی، د الله نه دعا غواړي، دا ټول عبادت او د اعمال په دې کې داخل دي چې کوم د بنده او د الله جل شانه په منځ کې بل واسطه ني، دا غي عمل تعلق نیخ په نیغه د الله د عبادت او بندګۍ سره، دا غي قدر او اهمیت د قران پاک د دې آیت نه معلومیږي. يدعون ربهم، دعا او ذکر الله ته عموما د لفظ شامل دی، نو مطلب دا دی چې دا دومره عظیم عمل دی د الله یاد او الله جل شانه سره تعلق بالدعاء او بالذکر، په ذکر سره او په دعا سره، چې الله پاک د دې د مدح ذکر دغه وصف ذکر کړی دی، د دې علت په ذکر چې دې تاسو د ځان نه مل لري کوي، ځکه چې دې سحر او ماښام الله راوړ، بل سحر او ماښام زمون په اسلافو کې دغه طریقه را روانه ده چې لکه په احادیثو کې هم بعض احادیثو کې تصریح راځي او بعضې کې سره اجمالا راځي سحر او ماښام د ذکر کولو، نو زمونږ اکابر د هغې معمولات دا را روان دي چې سحر مونځ پسې او عشي مازدیګر ماښام ماسخوتن دې ټولو ته داخل دی، ماښام خصوصا چې کله د زوال نه پس کوم وخت دې ته عشي ویلی کېږي، دا وخت د الله ذکر وشي، چې دا دوه وختونه ګیر شي نو دا به داسې شي لکه شپه ورځ ټول راګیر شو. په هر حال د دې عمل قدر او اهمیت هم دې آیت کریمه نه معلومیږي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین.